شرچيتا بقلبي وعامله ذا بيريان ويزور ترميلوش شيء يديروا بيما ما ترميلوش يرى ترميلوش قرونا بس يا غبي ما ترميلوشو نو يا غا بیا ما ته وی چې زه صحابي او زه د نبی عليه السلام د زمانې نه 200 کاله مخکې پیدا مې په خپل دی ولید کنه ویل چې په چا راغلی او هغه خبرې کوي هغه چې په چا باندې پیریان او بیا ما ته بعضې آیتونه وی چې دا آیتونه چې دي نو دا زما په مخ کې نازل شوي بعضې آیتونه او چې زما یو ملګری دی هغه تاسو سره په دارالفخانه کې سبق هم او وی راته وی چې زه پلانکی دی کې سر خو نه خپل ما وی دا خبره دروغ شوه مې اوس پته ولګي چې دروغ په دې چې تا د نبی رسول الله سره وخت تیر کړی او صحابي نو اوس سر خو نه خپل څه کا مې تاسو په نه شمه خبره دروغ اخیره کې پته ولګي چې دروغ تر ما په دې څه ضرورت دی چې کوم دې مرګره دی چې کوم سړی عربي خوښ دی او د هغه زمانه کې د نبی رسول الله سره وخت تیر کړی هغه عربي په شان عربي خو بل ځای نشته دی وخت موږ ته ضرورت چې موږ حدیث او عربي او نحو سره کوي نو بعضې حضرات په دې کې دغم دي داسې ټیک هم نه وي چې دا څوک وي په ما پیریان بعضې ښځې وي په ما پیریان راځي په ما پیری راځي دا زه پوهېږم ما بجګر صاحب ته یو ښه دی ټېلیفون کړی سم چې ته ښځو پسې خبرې کوې وایي ګورې ما سره یو پیری دی یو ښه پیری ده او در پسې مې درولېږله که نه نو برابر به دې کړي دا خو په کیسټ کې وي وایي ما ورته چې ما سره دیو دی دلا پیره درا دې خوا کا درا دیو دې خوا کوم یو جنګ کوم یو کټي دا پیره کټي کې ما دیو کټي سوري دې عجیب ستاره ولا دې وځي دا ته مو دې دې څه دې خبره دې بس کړې دې خبر دلاره معنا به ذکر الزم بیان هغه د خبر سره خوا کې او کلی کې بیان چې بیان مې وکړم ورته کوم معنا به ذکر خبر د تویلاد محمد مبارک اسلام ته جو مې محمد ورته جو دې یا راځي خبر ما یې څومره بهادر سره او هر چاته مخامخ بلګیاوي حق خبره دیر لیکوله ما یو خبر لاندې کوي بهادر سره ورته بسم الله الرحمن الرحيم باب ما شاء الله من الله قبل الغروب اجناد یہ کم دے رہے باب من أدرك ركعة من العصر ركعة من العصر قبل الغروب نمولي سيبتي كي خمال له تفسير بلي يو سري د غروب نمخ يو ركعت لاندې کی صبح نو زمون علماء کرام خو لیکي ائمه ثلاثه یو خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په قول هغه دا یو رکعت قبل الغروب کې او د غروب په وخت کې دا څنګه د طلوع په وخت کې یو رکعت کې او بل د طلوع نه مخکې کې او ما څه ویلو دستا نو ویلو چې په طلوع کې په مونږه په غروب کې مونږ مرګري اخر یومه کې او په طلوع کې مونږ مرګتیا وسره نه کاوه نو مونږ د دې بدلان جواب مغه ټول تفصیل چې نه دا سوى تويل كيجي أفعال حسية وده أفعال شرعية وتفصيلات معصورة اللي ما كيبلي وصاغة كمان بيعطيك ورثتي ليه بدلنا لا يمون بدلتك الشوط ما نشوف كم إنسان بيورقات نمخ لا وخا لاندكي نو دي يعني مراد ذلك دي أهل ذا سوالات أهل بتاشي ذا سوالات إذا لحيث نفاتك نابتة نفاس نفاتك نابالغ بالغ شي أو المجنون إفاق راشي نو قضا دی بیا وکي او په بخاری کې راځي چې فلیوتم صلاته وي ظاهر کې فلیوتم په دغه مستدل دی او ما د اتمام دوه معنی د تکړې وکړه یو معنا مې کړې و د اتمام اکمال هغه یې دا معنا کوي او دوه معنا ته د اتمام ادا په صورت د
کامله سره ادا په صورت کامله هغه دا معنا کوم نه دا معنا کوي لو په پېښه وفي قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال اذا ادرك احدكم سجده من صلاه العصر سجينا مراد ركعت ذكر ذكر مراد كل قبل ان تغرب الشمس فليتم صلاته کله چې موږ مرګري وتره موږ وایو چې د طلوع په وخت کې دی او د غروب په وخت کې دی او کې ولې دا سبب ناقص دی ما دا ناقص شوه واذا ادرك سجده من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فذيك وترغب مرګتیا نه کاوه او مولانا صاحب فليتم سبحانه خدا معنا کې کامل کا خپل منځ درې رکعاته دا یو رکعت د طلوع په وخت کې وکړه موږ وایو چې نه سبب کامل دی نو ادا بناقص شي او فليتم ادا بطريق الكمال ادا بطريق الكمال درستو په کامل طریقه باندې ادا او څنګه دا معنا نو دواړو کې دا معنا او بخا مخکې کوم او پرستو کې او معنا څه دا تعبیر ولې کوم چې کوم روایت کې منع راغلي دا د صلات نه په اوقات ثلاثو کې هغه متواتر روایت دي نو هغه له په دې خبره واحد جزئی باندې ترکیب ورکوما دوسر پتیشتا وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم عن اجتهاد عن قلبه بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم يقول أرسل حديث التوبة بقاؤكم فيما سلف ومقابلة أغفق استاس ونمخذ من الأمور قابلين صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا مدليل ليه أوتي أهل التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار إنما توراد رسيد له معجزوا فعودوا قيراتا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فعودوا قيراتا ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراتين فقال أهل الكتابين أي ربنا عافيت هؤلاء قيراتا وعافيتنا قيراتا ونحن كنا أكثر عملا وعمل كلا لا أبو زيادة في وقت زيادة عمل ألا زيادة في وقت زيادة قال الله هل ظلمتكم من أجلكم من شيء قالوا لا قال هو فضل أوتيه من أشاء نقول دينا سمعوا مشوار إذا ما زيقر مستأخير إمام بخاري كراول أقعد ركعة من العصر قبل الغروب وده تأخير معلوم شو كان إمام بخاري كراول دينا فاري راول تأخير معلوم لأن دي مناسبات دباب ترى كده هم بدأوا كده شابتي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعد عن بريد بن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى مثل الذي استعجل قوم يعلمونه عن الذي فعلوا من النهار فقال لعن سلمان فسأل آخرين فقالت له بقي يملكون له الذي جربت فعلوا حتى إذا كان من صلاة العصر قالوا كما علمنا قد سأل قوم فعلوا بقي اليوم حتى رأوا الشمس فتتم الوحي الفريقين فهو وقت المغرب. دې امام بخاري مختصر ادا چې اخره پورې د مازیګر وخت باقي دی وشي په خبره الى الغروب لفظ الى الغروب بقرینه ده الى مازیګر او ممکن استدلال کو په تاخير د صلات د مستانو نفسه بس ما د سویل مولانا سے وخت د مغرب کې ضرورت نشته خیر معان کم زلزل ماوي چې د امام شافعي او د مالک څخه پنځ باندې د مغرب وخت د 3 رکعات او بعض حضرات وایي چې 15 رکعات او اذان اقامت او طهارت پکې راغلي خدا د شافعي او د احمد د مالک یو شاف او له هغه مسلک د امام ابو حنیفه او احمد سره ان المغرب اولا واخرا وقت دې شوی او په دې ټول وخت مو فرض چې د مغرب اول افضل دی په نسبت تر اخر ساعه العلماء اختلاف لا تزال هذه الامه بخير ما عجلوا المغرب لا تزال هذه الامه بخير ما عجلوا المغرب چې مغرب منذ وخت کې لا امت په خیر کې وي ولا تعجيل دا مغرب عند الكل دا فريق اتفاق الى مستحب دي ها قال عطاء يجمع المريض بين المغرب والعشاء ومن جمع مراد جمع سوريا ها اذا المغرب في اخره دي مطلب سدي دا عطاء دا قول سدي مطلب دا چې د مغرب وقت موزع دی نو موزع خو به علي چې جمع سوري وې کنه جمع حقيقي وې نو بیا خبره خلاصه شو بیا د مغرب د ماسخوتن په وخت کې وکړي یا د ماسخوتن هغه د مغرب په وخت کې به څه پیدا شو نو جمع سوري چې والي نو ال استدلال ګرځي د وخت د معرف لپاره چې د مؤخر کې تر شفقه کوي او ما زیګر هغه مخ کې او کوم مؤخر کې نه
او په خپل ټیم کې بیا فایده رسه شوه. د امام بخاري د عطا د قول مقصد دقه دی پوهېږې چې د مغرب وخت موسع دی او دا موسع به کله شي چې د مغرب مونځ وروستو کې خپل وخت په آخر کې او که ماسخوتن ته والی بیا خو د توفیق فایده نشته نو معلومیږي دا چې د مغرب مونځ وروستو کولی شي جمع سوري به کې جمع حقیقي کې خو بیا فایده نشته. ورپسې وينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله د خپل غشو هدفونه به لیدل نو دا ګوره د مغرب اول شو کنه دا به معلومه شو. حجاج منذ رسوکاو ذکا غیب ډیر اخی سره کو كان يصلي الظهر بالهاجره هاجره خو اصل کې شدت الحر ته وي غرمې ته وګوره اطلاق د اوړي جمع په ټولو زوال نه پس اوقات باندې وکړي ها والعصر او يصلي الظهر بالهاجره وشدت او په هاجره غرمه کې به کاو او د غرمې وقت موسع دی مولانا سره والعصر والشمس نقيه دلیل د تاخير دی الصاف باو ولې دا وخت وي چې احتمال د اسپرار راشي نقيه هغه وخت وي چې احتمال د اسپرار نه بیا د نقيه څخه پیدا شو او احتمال د اسپرار بعد المستين وي ورپسې شاه والمغرب اذا وجبت د مناسبه ولشاء احيانا واحيانا زمان احيانا اقرا احيانا اعجلها اذا راهم في السماء وعجلها واذا راهم ابكوا واخذ كل متفق واخر والصبح كان يصليها بغلس تابع بغلس کې وکاو جابته د جابر رضی الله عنه رہے او غلس کې ما وی او پر رمضان کې کړي په غلس کې د رمضان کې اوس علماء چې خلک جمعي په غلس کې وکا او یادات شروع په غلس کې وکړه اختتام په کوم ځای کې کوو او د غلس ته موږ یې کار نه کوو کړي دي کنه په غلس کې به عمر کړي او بهتر غلس نه دی دا خو الحمد لله د بیان د جواز باندې کارونه کړی بهتر اسپار دی او هغه کې ما په ترمذی کې ویل چې اصبروا بالفجر فانه عظم لله ترى علت موجود دی اصبحوا بصلاه الصبح فانه كلما اصبحتم بها كان اعظم للاجر او بلال سنو يا بلال نور بصلاه الصبح نور حتى يبصر القوم مواقع نبله اي كده لفظ دي دوسر پتیشا مولانا سیدابیات خلاصی دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ مکی ابن ابراہیم یاو جدید ابن ابی عبید و سلم ابن اقوات ری ګوره تعجیل چې معلوم شو چې په حجاب کې به پړ شو شابه ثمانية جميعا ظهر وعصر 7 جميعا مغرب او عشاء ګوره د امام بخاري دي نه څه معلومه چې وګم یو ځای کول دنه وسعت د مغرب معلوم ګوره دواړه حدیث راوړل مخکنا اولویت تا تعجیل او وسعت تا مغرب یو وخت نه ځکه 7 کله کې سبا چې ما خام سکے رستو کې نو او مالک ما څنګه وته مخ کې نو خو چې رستو دې کله وخت موثق شو او دا د من دلیل دی چې د 7 جميعا جمع سوري مراد ده حقيقي نه ده جمع حقيقي واخلي یا په امام بخاري استدلال نه تاسو یا 7 جميعا ټول د ما څنګه ورکړي کړی ده بیا مناسبت یې څه شو د مغرب د وخت سره زه څه پته اشاره او دا به مخکې مغرب ته اشاره او ما سلطان ته عتمه وي مغرب ته اشاره ما سلطان ته عتمه بعضي عربو کوي باندې سيانو به دا خبره کوله نبی رسول نه هغه ته مغرب وایي مناسبت دې کې فائدہ د مغرب چې لفظ ورته وي ورې فائدہ راځي د غروب علت معلوم شو چې ګوري غروب نه پس به کې مخکې ونه او عتمه مو آیا د مقصود متعشا ورته وایي ځکه عتمه ظلمت ته وي نو سبب د ظلمت نه دی سبب دا نور دی دغه په خبر نو خنو ورته وایي نو دا مخکنی بعض عرب وبوي نو ځکه شابته او په خبره حدثنا ابو عمرو هو ابو مالك بن عمرو قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا ابو بكر بن مسعود قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن كل عام قال تقول أنا أقول من شاء او ما سلطان تعتمد من بعض علماء واسم مكروه للتنزيه
لیکن امام بخاری وایي چې نه اوس هم جایز دي که ته ورته عشاء وایې او که ته ورته عتمه وایې خو د ماښام هغې ته به عشاء نه وایې او دې ته دواړه ویلی شي خو خیر نور علما وایي چې نه د عتمې اطلاق ور باندې جایز دی خو سره د کراهیت تنزیهي نه ورپسې اشاره أثقل الصلاة على المنافقين العشاء وضربوا العشاء إطلاق لكن يقريان كيف وقالوا يعلمون ما في العتمة والفجر في ساعة عتمية قال ابو عبد الله والاختيار أن يقول ورد ذلك عشاء وترويج جواز الدوال واستغفر عشاء لأن القرآن كإلا دا عتمي ذكر نذكره لقول الله تعالى ومن بعد صلاة العشاء ويذكر عن نبي موسى قال أن كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء یو نقطه راته وایم دا نتناوبونه دي د دې دوه معنی دي یو معنا نوبت مرتين بعد مرتين راځي نوبت په نوبت او دا نتناوب بل معنا دا چې یو کار همیشه کې دغه په خبره باندې سو معنی شوي دوه پیدر په پر لپسې یو کار کې دوه معنی تناوب دوړ معنی دي نو فرق یې څه دی مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه معرف السنن کړی مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وایي چې فاعل جمع وا نو مراد به مرتين بعد مرتين وي په خبره فاعل جمع وا نو تناوب نه مراد دا چې نوبتن بعد نوبتين وي یعنی یو راتل بیا بل راتل یو راتل یا بل راتل او که فاعل مفردو نو مراد بس بیا پیدر پیوالی دی کدا وی چې دغه دا شو دلته کې نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء د جمع د قلنا لکنه فاعل نو نتناوب وصوب کلبا دا بل جمعات خلق دی کلبا صوب تل ولې چې مسله پیخي چې موږ خبرېږو کلبا صوب تل کلبا صوب او کفاعل مفردو لقد تناوب زيد العشاء دا معنا باندې کې یو وخت براتو بل وخت برانه ته بیا به څه معنا کې چې همیشواله کړی دی فضل العشاء دغه کې فاعل جمع ده نو مراد نه هغه نوبتن بعد نوبتين راتل شو نوبتن بعد نوبتين راتل شو او فاعل جمع نشوا او فاعل مفرد نو بیا به مراد دائما یو انسان راځي مراد شي شابه دې واعتم بها دې مصالحه اعتم استعمال کا او اعتم څه ته وي په دې ځان کوي کنه ظلمت د اول شپې چې مخلوط د ظهر نهار سره بلکې دا مخلوط لفظ پکې موایا د اول شپې ظلمت وي زبتا ټیک شو اعتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن عائشة اعتم النبي صلى الله عليه وسلم العتم اطلاق المعتم وشو قال جابر كان يصلي العشاء العشاء اطلاق راغي قال ابو بكر كان يؤخر العشاء العشاء اطلاق راغي قال اخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء اخر ذكر شيء العشاء الاولى اطلاق المغرب كده وقال ابن عمر ابو ايوب بن محمد صلى الله عليه المغرب والعشاء نبدا امام بخاري مختلف آثار الاولى ذكر دي اشاره تو كل الواقع اطلاق عتمه کې وکړه عشاء وګوره خپل او چې اختیار لري چې عشاء وایا د قرآن کې عشاء ذکر نو موږ وایو چې عشاء افضل ده او عتمه اطلاق افضل مخالف څه ویل کېږي مکروه تنزیهی او جواز سره جمع کېږي ذات خلق وتعدم وإليه مناسبة سباب شوان لا يبقى لأحد المحكي قد يفعل باقي وفاتن يوم قسم من هو اليوم على ظهر الأرض إذا قرن بختم شيء حديث شيء بده بس فلذا كل علماء اتفاق شيء ده مخصوصا وقت تأخير ثلث أول أخير فوري لا مستحب أو نقول شفق مثلا شفق يستلم ما بيدري فالبتيجة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن إبراهيم عن محمد بن عمرو وهو من حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه القراءة والدعاء والمغرب والعشاء ويجاء إذا أكثر الناس عجلوا إلى إذا كثر الناس خلق بريد تلوار بيقولا
ځکه تاخیر مقصد یو دقم دی اذا قلوا اخروا والصبح بخلق دا حدیث مخکې تیر شو ښه ورپسې حساب جواز د دواړو شته کله دا چې خلک جمع دي راشه په اول وخت او خلک لامي تاخیر دا یو وجه شته بل وجه د تاخیر تاسو کې انتظار د صلات کوي ورپسې حساب ومن قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن عمر بن هشام عن عمر بن عائشة رضي الله عنها وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمت خيارك وفهم وذلك قبل ان يقتلوا في الاسلام فلم يخرج حتى قال عمر نعم النساء والصبيان قدروا امرأة وشمان مبدأ على وقت وخرجت وقال المسجد ما ينتظرها احد من الارض غير الله نور الجماعتون کی خلقو منذ کړي تاسو پاتې شابه او باقي وکړه کنه او به قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا ابو بكر عن عمر بن عبد الله بن رضي الله عنه قال كنت انا واصحاب الذين شهدوا معي في كثير من ظلم في دا موسی په کیسه کې راځي ناظرین په بقیع او حال تملان لخیمه خطه کړي به ها والنبي صلى الله عليه وسلم بين في كان تناول النبي صلى الله عليه وسلم نفر منهم ورثناول فاعل جمع شو كلام كلام يوم كلام مفرد يقول كل وقتها ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ولم يقابل الجمع في بعض اهله فاعطى في صلاه حتى هذا الليل ثم اخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي فانا قبل صلاته فلن قبله على رزقكم او على هيئتكم ابشروا بشاره شيء ان من نعمه الله عليكم انه ليس عبد ان يصلي هذه الساعه ليصلى او قال ما صلى هذه الساعه احد غيركم لا يدري اي كلمه قال على موسى فرجعنا فرحة خشالش بما كمينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما عليكم من يوم ما خبرت المدي کې کړل ما نه وره ما ویل چې خوب مکروه دی مګر کم سړی هغه د امور د مسلمانانو کې مصروف دی او هغه د کیږي او دا پوره یقیني چې د منځله یو سړی مقرر کړي پاسوي ناغله خیر دی او مطلقا مکروه دی شباب قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو وهاب بن ثقفي قال حدثنا خالد بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وقبل العشاء والحديث حديثنا كم خبره دې باب کې دی خیر روان دی د دنیا خبره او د دنیا ضروري خبره دې مستثنا دي ها باب نوم قبل العشاء لمن غلبا لكن ما النساء والصبيان غير اختياري او فناست فملاستنا فناست جودت وسلامات شيء ها وبه قال حدثنا ابو ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر عن سليمان قال قال ابن عائشة رضي الله عنها قالت عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى نامه عمر الصلاة نام نساء الصلاة فقال مناسبة الصلاة بإنسان الأرض أحد خيركم على ولد من يوم إلا بفضل او مدینه کې په دوه درو جمعاتونو کې ها قال وكان يقول التي ما بين أن يجد الشيخ يأكل في الليل او د وخت مختار شباب وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أنه صلى الله عليه وسلم عن هذا من ذاكر العشاء ها او رکوع مراد د قبلات تدلی په ناس ته خوب دي ها دخل الى استيقاظ او بیا پاتې استيقاظ او بیا د ناس دی ها خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد من اهل الارض ينزل الصلاه غيرهم وكان الله يبايع قدمها ان اخرها اذا كان يبدا ان يقبضهم يحملهم عن وقتها وقد كان ياكل قبلها او خدا دې یقین ولان ته سره کې نور په تاسو به ها قلت يا ابن فقال لن يقول ما لن يقول عفوا ان يقول عفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري حتى نزل ذکر مناسبت لا پناه توغا ترکته کی بیا راځي شنو بیا چې شابه ورته فقال الله فقال ولما قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه الان يقول دمبلی وغم وأنا عم يدور على رأسه مثال لا تقول يا غوبي نجوا ولها فقال لا أنا قال أنت أمرهم أن يتوجهوا ما هكذا وإذا دي بمن ذي حديث مدعطان ابن جريج استثبات أو مضبوطه إذا فسر لا سمعنا كيف وضع النبي على رأسه يده كما أنبه ابن عباس لكن ابن عباس ولا خبر ولا كذا ده سينجوا حتى ابن عباس ما خبر ولا كذا كان نو أغلى تسوي كم ذا كذي فبدد لي عطا بين أصابعه شيئا ما تقول لهم راغوت إذا سكر أو بدي ساري كير خود نوريخ كذي بزور باندي راغوت إذا كيوس كذي ريخ كذي وكيوس كذي بدي ساري بيزو يختول زورو شنو بدي لا تلو بيجي
شيئا من تبديد للتفريق ثم وزع أطراف أصابعه إلى قرن رأسه فجانب ثم ضمها لبؤي يوزيخ يمرها شاكرة كلابه كذلك حتى مصت إبهامه ثم رأسك إبهام مباركي بطرف أذن مما يلي الوجه أو صدغين سروجين أو ناحية لحية ترى فدي صنما دي وبراء نشون لا يأسروا نشون كل ويختك البطو كي نشون كي ولا يفتشوا أو بطشي نتو إلا كذلك تدخل في شيء كده التكيدي أو دا كنت دي وقت روجة كي يولي سنة كيرو زود صراحة أو دا كنت لاغون بكي ما يختك روجة كي فريق كده باتي شابتي وقال لنا أن تقعون بنا دون يقول هكذا فهو في الجنة بس ما تعرفوا تبين القصة شوية دي بهذا الإشاء سوق قوي لك عمر بن عبد العزيز كانت في سلطة ولا آخر وقت سوق نصف الليل يعني وراجح ذلك الشافعي يبدأ يقول راجح ذلك كي ترتلوا دفجر فوري ممسويلو سلطة أول فوري وقت مستحبان نصف الليل فوري مباح وجائزة أو تردا تلو دفجر فوري وقت مطلوبة وتنزيهي شبه وقال أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحق ذاكرها وقال حدثنا عبد الرحيم بن محمد قال حدثنا زيد عن عمرو بن طريق عن ان رضي الله عنه قال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج الى المسلمين ثم قال قد ولى الناس وناموا اما انكم في صلاه الصواب منذر كي ما ذكرتموها وزاد الغالبين قال اخبرنا يحيى بن علي قال حدثني عمر بن طريق رضي الله عنه عن تعدي امره الى وفي صلاته للدليل والباب قبل صلاه الفجر قد ليله فتغرب ديوي برنامج فرض تقريبي بريخنا عندك يا وبدل الصلاة الفجر والحديث فيها مشهور شابته وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه فجر وقت كانوا في اختلاف نشتا ولا نتجه وقت ساعتين شباب كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل الى الثوري وقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذه لا تضامون يا لا تضامون تاسو استثناء ازدحام بونك يا تضامون اشتباه بون لره پرويات کی جلاله وكنا نہیں فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس فجر بالمناسبة وقبل غروبها فافعلوا ثم قال مستقبل بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها عصره فجر قال أبو عبد الله هذا ابن شهاب من إسماعيل عن قيس أن قال أنتم تدعون ربكم عيانا إذا زلوا أغليد المني فاخترقوا مقامك وبه قال حدثنا مدة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البرد دخل الجنة وراتنا الفجر وعصر ذكا وافقي أخي وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا قلتم دخل أبو موسى الزهري وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا حبان وقال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه ممدقة وأفلار صوته أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم استوى باب وقت الفجر أغفى فضيلته مقضي وقد إذا استخيج ثم موسع له كندي وبه قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنه حدثه أنهم تصحلوا في شمنه وكسر النبي عليه السلام ثم قاموا إلى الصلاة قلت قد بينهما قال قدر 50 أو 60 آية زمن دا علماء فريزم دا رمضان کے تقديس أفضل خلق جمع والتقديس بيستر خلق مجموعي وبه قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت السحرة في شمنه فلما فرغ من سحوره ما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى قلنا لأنس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية شابه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن منصور بن ويس وعن أخيه عن سليمان عن أبي حازم أنه كان سعد بن سعد رضي الله عنه يقول كنت أتسحر في أهلي ثم تكون صلاة لا ذكر موسى فجر ذربي عليه السلام سر شابه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن خير عن ابي سعد قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها وعنها أخبرتهم على سنة نساء ويعني يحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد فجروا ثلاث بيوتهم ثم ينقلب الى بيوتهم حتى حين يصير الصلاه لا يعرفهن احد من الغلس او ذكر من الغلس كان ما بالكتاب مدرج درا بين اليات دي بين مشابهه او كمدرج انم كي مولانا سيبو
په نیم کې نو بیا به څه چل کېږي بیا هلته کې تعارض راځي د اول او د آخر په منځ کې متلفعات او مرود چې دواړه یو ځای کې لفاع هم غټ صادر ته وي نو هغې نه خو اصل د بنده معرفت نه کېږي من غلط ته به څه پیدا شوه بیا شابه او اهل د سبا شو شابه او دا مونږ په سوا د فجر او د عصر په ظاهر محمول او شابه من ادرک رکعتا من الصلاه فقد ادرک الصلاه امام بخاری بل معنا کې مونږه بل کو مونږه دا معنا کو چې امام سره یو رکعت ادا کړي فقد ادرک الصلاه امام بخاری اوقات کې راوړو کنه یو وخت په اخر کې یو رکعت اعلان وکړه دا بل وخت په اخر کې بل وخت کې وکړه دا معنا ټیک نه ده ځکه چې بیا خو ان الصلاه كان کتابا موقوتا باندې عمل نه دی شابه شابه فرضیون چې زما په اعتماد دی و ارضاهم عند عمر چې نبی رسول الله عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب ما وجه بدي کې روایت متواتر دي شابه ممدق اصلا پکې مکوي ورته دلایل دي زموږ چې موږ هغه کې تعویل کوو کنه هغه بس الزکات من الاثر وغيره کې بل فجر کې د دې وجه نه کوو شابه او هغه سوي موږ په دې کې اته خاص کوو الګ خبر یاد ده هغه وی چې دا مطلق دي او دغه موږ خاص کوو چې یو سړی را پاتې او د یو رکعتې مرته پاتې دي یو د طلوع یو د غروب ما وینا تخصیص مکو علت ما سره بل ځای موجود دی ولدا ترمذی کې ما ویلو اصلي د شیطان وسره ودرېږي نور سره پریوته دو سره او د زوال وخت کې اشتعال د جهنم کېږي نو دا علت هغه چا لپاره دی چې څوک دغه وخت د خوب نه بیدار شو او دا د نورو خلکو لپاره دی نو دا مو چې موږ د تخصیصات شو ها تابعوا يحيى بن سعيد عبدا داود بن يحيى بن سعيد قطان تراجع کا عبد هشام نشابا جنور روقي جنور په وخت کې به نه کې شابا استعمال السما معنا میکړي دا ځنه ته چې جلاتونه پکې غیب شي او یا په یو طرف واچي او دا بل ښکاری او احتباط فی ثوب واحد یبدي ذخار کوي فرق پر اسمان ته فضاتا او منابذه او ملامت دی ویلي ها دا کانی وولم چې په کم خټه کې ولګي غټه کړه کوټه زما په 50 روپے او یا ګوته به ورته سترګې پټوم چې په کم ملاتو لګي 50 روپے زما دا استعمال دی شابه او زموږ علماء چې اثر یومي مستثنا کوي هغه په دې مستثنا کوي چې هغه روایتو کې تعارض د تساقط نو قیاس ده نو قیاس کې د سبا ټول وخت کامل دی او د مازیګر د استراحت نه پس ناقص نو په قیاس کې بیا فجر بنه کو ځکه سبب کامل نو ادا بناقص شي او دغه کې خو سبب څه شي ورکا ناقص نو ادا بناقص شي دا و اشاره ده وبه قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شعبة عن ابي سعيد قال سمعت فلان بن عبد حدثنا معاذ رضي الله عنه قال ان كنا نصلي صلاه قد صحينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يصلي بنا ولقدها عنهما يعني على صحيح
وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وحدثنا عن عبيد الله عن عبيد الله عن حفص بن عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تسمع الصبح حتى تغرب الشمس وهو ان يكفي الصلاه اذا قام العصر زوس ما تقول یو رکوټ اختلاف دی امام مالک یو خو د مسله صبر کوي امام مالک دې چې زوال په وخت کې موږ کول شي صرف طلوع غروب کې باندې کې او ای مسله ته و چې نه طلوع غروب زوال درې وړو کې باندې کې یاد دې خبره امام بخاری سوی من لم يقرأ الصلاتين الا بعد العصر والفجر یعنی عصر نه پس چې د غروب ټیم دی او د فجر نه پس چې د طلوع ټیم دی دا څه وایي او زوال پکې راغلی لیکن مولانا صاحب زوال بل روایت اشتها اور پسې شه مولانا صاحب لما نقوم يقدم منتي يقدر لما شاء سنة وخير غير الله تتحضر طلوع الشمس ولا غروبها ولديكي تشيرا دیکھیے صرف طلوع د غروب ذکر راغی نو موږ وایو اذا طلوع غروب په نسبت سره عام اوقات د ټولو د دې په نسبت سره چاته دي ټولو ته کنه دي چې بعد الفجر واستيثير شو بعد العصر اوسیر کې موجود او زوال په بل ځای کې راغلی وایي نو دا په نسبت سره عام اوقات ته په نسبت سره ټولو ته نه دي او کته چې دا خو د عمر قول موقوف ته هغه خپل د قدوي وي كما رأيت أصحابي يصلوا تمام الجري في مسكي أو مزدات وعمل لي كذا فأقل وفرين ما يجوا بيأخذوا سنة وقاطع مجد الصحابة نصر الجري كل بعدين فتاولا جدا تقول الصحابة وخذ في غمبر خلاف مسكين نشي كولي لا استباد رسول الله مبارك قضاء فتي كل شيء شباب ركعتين شغل الناس قضاء الشوشة تدار في غمبر خصوصية تقول ممكن نور قضاء قياس أو من وين نفل نشي كول فرس كول شي قضاء أغي وجد هذا بألا دا أوقات مختصة فرائض لفارة رضا كذا كل منصبك رستو كل شيء كذا كل من رستو كل شيء نور فرائض لفارة كل شيء اصل شنو اغزار چې الله دې بوتلې کړې په نبی رسول الله خیرات تا نبی پرې تعالی السلام د دوه حتی الله او دا خصوصیت ما ویل او حدیث کې خبر راځي چې ولي کړه الله رسوله بأما علم تعلم تني خبر اني اذا عملت عملا داومت عليه شابته وما الله حتى تقول عن صلاتي وكان يصلي كثيرا من صلاته خاصه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جمعة كده كل ذلك له خصوصيته مخافة أن يدخل على أمته وكان يحب ما يخفف عنه أمته ما نكري بس أمته فريدة ده فرض مختص دادوري في تكليف في هذا الشيء لأن نفل شنو بيا بأمته وقت نفلنا كاي أو أكثر هذا كار وقتي هذا دمي وقتي شابه دي ومن بعد حدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي بكر عائشة رضي الله عنها أن في الوقت ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الآخر عن أبي بكر وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الوعد قال حدثنا شيبان قال حدثنا عبد الرحمن عن أبي عائشة رضي الله عنها قال فكان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا سرا على سلم أنا بجمعة غير ما كثير سنة يعني سرا تسوق بنو بفور كي بيت أول تسوق بنو بيت أول قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر وذا بعد العصر ده رسول الله مبارك خصوصيات شابه وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا جوبا عن هشام قال رحمه الله وصوحا لله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في يوم بعد العصر إذا صلى ركعتين له تكبير في صلاة ضروريات فرض بارات في أول وقت مستوى سپته لګي چې نن وخت نه تیر شي هغه زمانه کې وګړای نه وکړه وريس کې پته نه لګي وريس او أثناء التأخير ونشي بس بالوقت كثير أو بالخصوص هذا ما الزجاج نقول كي وقت موسع فتح لقي ما الزجاج أكثر فتح لقي
نور پروت دي نور در باندې پریونه دي ها عن يحيى وابن ابي كثير عن ابي هريره عن النبي حدثه قال كنا معه ولد في يوم من الايام فقال فاقتلوا بالصلاه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاه حدث عمله بس ابد د عمل متقي على ده غير وجه سحر من د ادا وخت د صبح صادق نه تر ظهر پورې دی ایستل پړلی سحر من د ادا وخت د صبح صادق نه تر د ظهر پورې نه دی تر د طلوع د شمس پورې دی خدای خبر چې دا په کوم نه پای پاس راغلی تر طلوع د شمس کې باندې کې تر پړلی ما خبرې کې وې تاسو یا خدای تورق کې مونږه تورق نه دی تورق نه جلسه استراحت پرون حدیث د مالک ابن حویرث د تورق کې موږ دا خبره ثابت کړه چې د مبارک اخر عمر کې ملاقات شوه دي مالک ابن حویرث نه حدیث سره کولای ثابت دي قول په نن باندې نشي کېدلی چې اخر په د نبی اسلام نه کړی مولانا ته داري نه جواب ورته کړو خبره مخورته خبره د مالک ابن حویرث نه روایت د ډیرو مضبوطو صحابو د روایت سره تعارض لري د صرف شپې تیرې کړې عبد الله بن مسعود سره حضرت سفرن کور او بعد د روایت د مقابله کې د نظر پدې کوي او تورق نه ها فکر څه استراحت تاخير عائشہ تر اخر د ثلث پورې څه حکم لري بعض مکروه ورسوي او کوم مکروه تحریم نه د اخر د ثلث اول پورې مستحب دي تر پړلیا نصف الليل پورې جاهز دی او طلوع د فجر پورې مکروه تنزیه او ما یو ځل نشل درته